بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت مخی آیات کی ذکر کرو وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ. وی هغه چاله را چې الله رب العزت گمراه کی نو ته به ونه وینې بیا هغه لره څوک دوست د هغې نه پس. الله فرمایي ته به ووینې ظالمانو لره چې عذاب ورته پېښ شي هغه ورته راروان دي شي نو د دې دپاره به د تللو بیا څه لار نه وي د واپس کېدو څه لار به ورسرې نه وي. الله مې د حالت موسم الله فرمایي نن د آیاتونو کې وتراهم او ته به وینې دوی لره یعرضونه چې دوی به پیش کولی شي علیها په دې جهنم باندې خاشعینه سپېره ټیټ به وي من الذل د رسوایۍ د وجې د ذلت د وجې ینظرونه چې دوی به ګوري من طرف خفي په کتنې پټې سره د دې مثال زموږ علما ورکوي چې په کلاس کې یو شاګرد وي او هغه حیادار وي. یو خو چې داسې وي چې حیا پکې نه وي او د استاد ادب مدب هر څه وغورځي خو ځان نه کیسه. خو چې حیادار وي که تاسو خیال کړی نو دې چې سبق یا یاد نه کړي یا د خبرې وکړې استاد صحیح کړ نو هغه د پسې داسې چې شاته راتو شي نو داسې په یو نظر باندې ګوري چې دا ناڅاپه ډب چې دا لږ سخت د دنیا مثال دا ده نو دا خو سخت دي ناڅاپه ډب نو دې داسې په نظر په ترس باندې ګوري چې کله به دا استاد ګزار چلی ځان ته بچي. دا د دنیا مثال ځکه چې دا ډب سخت دي د ناڅاپه او د ده دا مثال او پاتې شو د آخرت کاته نو دوی به د یرې د وجې ګوري چونکې حیا خو په دې کې شته نه ځکه حیا خو چې دی هغه د ایماندارو کار او دا خو بې ایمانه دي نو حیا پکې شته نه خو یریږي به لاندې لاندې به ګوري او د ذلت نه به هم لاندې ګوري چې کله به الله رب العزت موږ عذاب به راکوي او راکاږي. الله هم دوساتي. وتراهم او ته به وینې دوی لره یعرضونه چې دوی به پیش کولی شي علیها په دې جهنم باندې خاشعین سپیرو ټیټ به وي من الذل د رسوایۍ د وجې د ذلت د وجې من طرف خفي په کتنې پټې سره. وقال الذین وایو هر چې هغه کتنې یا ته مراد نه دي د ور په دریچو کې یا وغیره کې خلک چې چاته پټ ګوري یا د چا خبرې اوري. بعضې خلکو دا عادت وي هغه ملګرو ته هم غوږ ږدي ملګرو خبرې اوري چې ورغه دې زما په سر څه وایي که نه چې تا کې غلا نه وي نو ولې ملګرو ته به ته غوږ ږدي. بعضې چې دی نو خلکو ته خاندان والا ته پټ غوږ ږدي چې دي څه وایي. دې نه په حدیثو کې منع راغلې ده د چا خبرې اورېدل د انسان خپل مجالس دي المجالس بالامانه. بعضې خبرې به داسې چې دوه بندیان به خپلو کې کول غواړي درېم ته به یې نه کول غواړي. دکه شان د کور دننه هلک به یې کول غواړي ښځه خاوند به یو بل ته کول غواړي خپل زوی ته به هغه خبره نه کوي. زوی به چې دی لور هغې به هغې سره به شریکول غواړي خپل ورور ته به هغه خبره نه کوي. دا خو د خلکو ترمنځ د خبرې دي نو د هغې اورېدل دا منع دي په حدیثو کې. الله دې معافي وکړي موږ څه وقال الذين وبوي هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دي ان الخاسرین چې یقینا تاوانیان الذين هغه کسان دي خسروا انفسهم چې په تاوان کې اچولي دي خپل ځانونه لره و اهلیهم او خپل خاندان لره. هلکه نن خو په دنیا کې دا کامیابۍ دارومدار په څه دی تاسو په خدای یقین وکړئ د قرآن ته ناست دی نننۍ خبره ده. د کوم یو ملګري راته وي خپلوانو کې راته یو کس وي چې مړه ستا بل څه کار شته او که نه صرف بل جومات ته به ځې راځي
ته به صرف سبقونه یعنې ستا به دې سره کار وي ستا به څه پیسې میسې وګټه بل څه وګټه قرآن خدای شته که دا خدمته سخت دا زمونږ وایي تا دا چلې مونږ له د رازې رازې خبرې راځي د رازې رازې خلک دا خلک دا د دین نه لرې تښتي دا د دین خلاف چې کوم کار یې په هغې کې ښه سرتیزه وي او چې د دین کار وي که بس سر ورته انغارې که ہم نے تو دل جلا کر سر راہ رکھ دیا اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی اللہ دې معافي وکړي او زمونږ په ملګرو کې د لرې کیسې نه کوو کیسې د نږدو دي الله دې معافي وکړي وای خدایه وما كان وقال الذين وبوها كسان آمنوا چې ایمان یې راوړی دی ان الخاسرین یقینا تاوانیان الذين ها کسان دي چې دونه پې خفه کېږي لکه چې دا یو کس چې دی تاوان یې کېږي د نر زوی شه دغلته ولله غټ کاروبار چالو که مضبوط خلک یې دغلته ولله چې دی هلکه بل څه دا خفه کېده نه دي دا یو کس د دین نه محرومول دي چې ته وایې چې دا کس څنګه په سمه لار روان دی نو زما بچی خو چرس کي پوډرس کي زما په پلیته روان دی چې دی ولې په سمه روان دی کني دین خو چاته دا نه وایي چې ته کاروبار مه کوه دین خو چاته دا نه وایي چې ته بانکي کار مه کوه ته څه خبره دا یو کس په زوره په غلط اخته کوي الله دې معافي وکړي وقال الذين وایها کسان آمنوا چې ایمان یې راوړی دی ان الخاسرین یقینا تاوانیان الذين هغه کسان دي خسروا انفسهم چې په تاوان کې اچولي خپلو ځانونو لره نو ځان یې په تاوان کې اچولي او بل هم دعوت ورکړي چې راځه زه خو هسې هم کاندې ته پرېوتم ته هم راسره پرېوځه و اهلیهم و خپل خاندان نو خاندان هم وغورځوي ورته خاندان ته هم غلطې لارې ښیي غلط رسم و رواج ورته ښیي یوم القیامت په ورځ د قیامت الا خبردار ان الظالمین یقینا ظالمان فی عذاب مقیم په عذاب دایمي کې به وي ظالمان چې دي دا په عذاب دایمي کې وي الله رب العزت ته موږ بچ کړي الله دې بچ کړي ان الا خبردار ان الظالمین یقینا ظالمان فی عذاب مقیم په عذاب دایمي کې به وي وما كان لهم او نبوي د دیو د پاره من اولیاء څوک دوست ینصرونهم چې د دې امداد وکړي من دون الله په مقابله د الله رب العزت کې دا په دنیا کې چې ورته دا کارونه ښیي چې دا کوه دا مه کوه د دین نه لرې بوځي او د دین سودا کوي خلک خدای شته دین خرڅوي په پیسو باندې زندگیت اختیاري نو الله رب العزت وایي قیامت کې به ولله بیا څه نه قیامت کې به څه نه الله وما كان لهم او نبوي دیو لرا من اولیاء څوک دوست ینصرونهم چې امداد وکړي د دیو من دون الله په مقابله د الله تعالی کې ومن یضلل الله هغه چا لره چې الله ګمراه کړي فما له نو نبوي د لرا من سبیل څوک ولی دوست سبیل معنا لار یا څوک دوست ولی دواړه راتلی شي دلته کې فما له نبوي د لرا من سبیل سلاره یا نبوي د لرا څوک ولی څوک رشتہ دار څوک دوست بیا به د ده چې الله ګمراه کړه د ده به څوک دوست ملګري جوړ شي الله هم دې وساتي دا پیسې دا که یو کس وایي چې راځه ما سره د پیسو دا کار شروع کړه دا وکړه پلانکي کار وکړه ډنګرې وکړه د دین نه لرې شو دې کې وایي سکون و ارام دی په والله که په دې کې سکون و ارام دی دا د دوه درې ورځو خبره درته کوم یو کس ته خدای شته په ډېر ښه پوسټ باندې په ډېر ښه لاندې ډېر لوی لوی کسان د هغه نه لاندې کار کوي هغه راته په دې الفاظو یا بل حضرات سره یو بزرګ لتلي وي په غټه تنخواه یې وي په خدای کړي په زندګۍ یا شپږ میاشتې وشوې غرق و بر شم وي تباه یم په بلا تنخواه دی او کشر هلک دی وي په زندګۍ کې مې معمولي سکون ارام نشته دا د دوه درې ورځو خبره که یو کس وایي چې په دې کې به ما چې ته د خدای ومن اعرض عن ذکري فان له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى الله رب العزت فرمایي چې زما د ذکر نه زما د دین نه دې مخ واړه زندگی به درله تنګه کړم او معیشت به دې خراب کړم معیشت به دې تباه او برباد کړم دا ولې موږ په لاندې روان یو ونحشره یوم القیامة اعمى قیامت کې به دې ړوند باسو
ما ته به بیا چغ ویلې رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا زه خو ټیک ټاک وم روغ رمټ وم پیسې به مې هغه دوربین کې دوه میله لرې لیدلې اوس خو چې دې ړوند پاسېدم الله ورته وایي دکه دې سزا ده دکه زما د دین نه دې مخ اړوئ الله دې معافي وکړي مونږ یې په اسلام سره په نه کوو د بل په عزت خدای شته لږ معمولي راوړي راته میلاو شي د بل عزت غرق وبرکړو څه نه دي پکار ومن يضلل الله هغه چا لره چې الله ګمراه کړي فما له نو نه به وي دلره من سبیل څوک ولي استجیبوا لربکم نو الله درته بار بار وایي استجیبوا لربکم اقیموا الدین هغه دین قایم کړي استجیبوا لربکم قبول کړئ حکم د الله رب العزت من قبل وړاندې د هغې نه ان یأتي چې راشي یوم داسې ورځ لا مرد له چې نه به وي دوی لره واپس کېدل من الله د جانب د الله رب العزت نه نو یې داسې ورځ ته بیا د چا ازار مه اخلئ ظلم مه کوئ بار بار دې ایتونو کې که تاسو خیال کړي الله وایي چې ظلم مه کوئ مه کوئ مه کوئ بیا د دغه ورځ واپسې نشته د مهرباني وکړئ چې د چا حق در سره د الله د رضا دپاره یې ورکړئ چې اوسه پورې خدای د لوږې نه یې وژلې خدای به د دې نه پس نه وژي چې اوسه پورې خدای نه یې تباه کړی خدای به د دې نه پس نه تباه کړي چې خدای کافر له رزق ورکوي یو سپي له رزق ورکوي انسان له به څنګه رزق نه ورکوي الله رب العزت چې کافر خواري وکړي د دنیا په سطح د دنیایي کار لپاره د هغه نوم راوچت کړي په دنیایي سطح آخرت کې څه نشته وما دعاء الکافرین الا فی ضلال هېڅ شی نشته دا هسې خلک په خره راړم دي چې وایي په آخرت کې به دې دونه وخت دی هېڅ خدای شته که آخرت کې د جنت بوی مو ویني خدای پاک څه فیصله کړې دا خدای په فیصلو کې خلک فیصلې کوي آخرت کې به هېڅ چل نشته الله فیصله کړه چې کافر به جهنم ته ځي به جهنم یې ځي او که څوک پرې ډېر خفه کېږي هغه دې ابو جهل سره پکې لاندې پروت کړي څه خبره الله فیصله کړه د الله په فیصلو کې ځان ته وایي مسلمان او فیصلې پکې راوباسي نه کافر به دونه عمر یې کفر کړی دومره دا څه کیسې الله رب العزت فیصله کړه نو چې چا سره حق وي مهرباني وکړي د الله رضا لپاره د الله لپاره د مظلومانو حق چې دی ملامت کوي هر کس چې ستا سره حق کې دی بس مظلومان نو موږ دا نه کوو د یوازې دا نه چې موږ څونه ظالمان یو اکثر هم چې چا حق ګیر کړي هغه هم ظلم کړي هم څه داسې نه چې هغه ګڼې ظالم دی هغه د بل نه بل د بل نه بل د بل نه بس په دې وجه په لاندې روان الله دې معافي وکړي استجیبوا لربکم نو اقیموا الدین څوک یې په معنا اقیموا الدین ها یوه معنا ده بله حکم ومنئ د رب خپل من قبل وړاندې د دې نه ان یأتي چې راشي یوم هغه ورځ لا مرد له چې نشته دی واپسې هغې لره من الله د جانب د الله تعالی نه ما لکم نه به وي تاسو لره من ملجئ څه جای پناه بیا به الله رب العزت فرمایي ستاسو دپاره ځای د پناه نه وي یومئذ په دغه ورځ باندې وما لکم او نه به وي تاسو لره من نکیر څوک څه هغه ګنجایش د انکار الله وایي ګنجایش د انکار به هم نه وي انکار خو د اپرې دغه څه ګنجایش به هم نه چې کله دغه ورځ راشي الله فرمای وما لکم و نبوی تاسو لرا من نقیر صد انکار لار فإن اعرضون بس که چرته دی اعراض وکړو اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم دی الله قرآن کې فرمایي وبالمؤمنین رؤوف الرحیم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مؤمنانو باندې ډیر زیات مهربانه دی ته په ایمان وایې ځان سره موږ له ګریوان ته سر ښکته کړو موږ کې به داسې چې موږ د سره به اوسه پورې ډېرو تهجد نه کړی موږ به داسې چې د سره به موږ اوسه پورې ډېرو نفلي روژې نه نیسلې موږ به داسې چې د سره به اول به هم دعا داسې ډېره غوښتې وي که غوښتې وي نو هغه ډېر په توجه سره به هم دې غوښتې او رسول الله صلی الله علیه وسلم زما او ستا دپاره په هغه وخت کې دومره قیام کړی دی چې خپې مبارکې وپړسېدې خپې مبارکې وپړسېدې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما او ستا دپاره دومره جړا کړې ده چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ګیره مبارکه لانده شوه او سینه یې د اوښکو نه لانده شوه سینه مبارکه حساب لګوه او زما او ستا دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره جړا کړې ده دومره جړا صحابي فرمایي وایي چې په سجده پرېوته نو زما دا یقین شو چې اوس به د سجدې نه راپاسي که نه کله به راپاسي په رکوع به شم چې دې نه پس به رکوع ختموي که به نه ختموي قیام به یې کوم چې قیام به ختموي که نه به ختموي د څه دپاره د دې امت دپاره نو وبالمؤمنین
رؤوف الرحیم ډیر زیات مهربان سوال به کو کافرانو به سر سن کو رسول الله صلی الله علیه وسلم به بیا هم خپو چې دی ول ایمان نه ورو چې دی ایمان ول نه ورو نو الله ورته سوی فإن أعرضوا كچرته دي اعراض وکړو مخواړو ته خو خپکیږي او فما ارسلناک اتمنګ نه لګل علیهم پدیو باندې حفیظان نگهبان ته به موږ نه لګل چې خامخا به ته د الله سره ټینګي او چې دی ایمان نم وروړي ته ورته چې وړي ته نه چې بس نه وروړي اوس نه راځي حق لارې طرف ته نو پرې د ان بل شرفګه لشدید الله مو ساتي ان علیکا ندی پتا باندې الا البلاغ مگر رسول دی پتا باندې صرف رسول دی تر رسولو کو نور کار بیا زمون دی ان یقینا منغا اذا ازقنا الانسان فهغه وخت چور سعودي انسان لرا مې ورسی زمون ورسودي انسان لرا مننا د خپل جانب نه یعنی زمون د جانب نه رحمتن رحمت یا وسګودي انسان لرا مننا د خپل جانب نه رحمتن رحمت فرح بها نو دې تکبر کی په دې باندې چې کله انسان له الله رب العزت سور کی نعمتونه ورکی او دې سو کی دې تکبر کی دې دا زما حق بل ځکه قران کې براشي الله توفیق راکړي وې دا زما حق ما ته الله رب العزت را نصیب کو پکار دانا چې د په دې سره نورم د الله عبادت شروع کړ یعنی پتا باندې الله احسان وکړو یو دا سره خوا کې کور دی هغه په ولا صداغم دی وخت پی دی سترګې برابر دی صداغه مان نشته استاشتا نو پکار دي چې الله شکر ادا کړو پځې دې مون تکبر شو فرح بها یو معنا دې تکبر کی په دغه باندې یو معنا بلا و ان او یقینا منغا اذا بهغه وخت ازقنا الانسان چې وسکو دی انسان لرا مننا زم د جانبنا رحمتن رحمت فرح بها نو دی خوشحالیو کی په دې باندې ډیر خوشاله شي په دې باندې خو ولې دا خوشحالي خنه نه د الله په نعمت نه خدا هو ان تصبهم کچرته ورسیږي دین ارتا سیئتون بیا تکلیفو بما په سبب د هغه قدمت ایدیهم چې کړي دي لاسونو ددو فان الانسان یقینا دا انسان کفور ناشکر دی الګه مونږ په نعمتونو کو خو چې مصیبت ولا ورسیږي په سبب د هغه چې د لاس کړي دي نو کفور دا انسان څه شي دی دا ناشکر دی تاسو په خدای یقین وکړئ د انسان په عامه معاشره کې تواخله په عامه معاشره ته چا سرخه کې او غتا ته راتو شي ستاغه خبره چې دا هغه تعالی په مخ درو ورځي ستاغه احسان چې دی ورځي نو ته وګوره چې ستا دماغ ورته لږی کنه لږی بیا الله رب العزت د انسان سره څومره یعنی د هر څه الله ورکړي سادي چې دا د الله کله امر دی بسالي کله منی دی نشي واستیا ولا الله ورکړي دا او به الله ورکړي د ژوند سہولیات ضرورت ولا الله پوره کوي او دغه انسان دی چې الله په تکلیف راوړي هغه به ما قدمت دی په سبب د هغه چې د لاسونو لګري دی روان دي نو دې څوکي دی ناشکر شي د الله ناشکر شي نو چې یو انسان خپل ناشکر بندا چې احسانات ورسره کړی او د ورته یو کاندار کډری یو کور کډری والا کړی هغه کې نه پریږدي کنځلې ورپسې کوي تاسو ته پته ده د کنځلو یو سپیرتوب داري یو وجه دار چې په دغه کسب سپیرتوب وي د په کور به سپیرتوب راځي الله وی په قران کې بئس الاسم الفسوق بعد الايمان دا ایمان نه پس ډیره خطرناکه خبره ده فسق دی فجور دی مونږ څونه خلی عادت یار چاته مارغانو تم کنځلې کو چرګانو تم کنځلې کو خیریم کو مسلمانانو ته خدا سي کو ته بغنوي چې چرګ ته پوښتنه د مسلمان نشته سینه نو چې و ان تصبهم چې الله در سره احسان وکړي په دې احسان باندې شکر ادا کا که تکلیف در باندې راغی د خپل تکلیف غواړه ما او که در باندې راغی نو صبر وکړه الله رب العزت تر له توفیق راکړي و ان تصبهم او کجر تورسیږي دیو تا سیئه تکلیف بما په سبب د هاي قدمت کړي دی روان دی ایدیهم لا سنددو ان الانسان یقینا دا انسان کفور ناشکر دی ناشکر انسان د الله رب العزت نه دی خو الله رب العزت دې موږ د ناشکر نه بچ کړي وتراهم وتبوین دیولرا یعرضون چې دی به پیش کولی شي علیها په جهنم باندې خاشعين چې سپیره بوي ټیټ بوي من الذل صدر رسوای د وجه د ذلت د وجه ينظرون چې دی به ګوري من طرف خفي فقط نه پټ سره
وقال الذين وایبها کسان آمنوا چې ایمان یې راوړي دي ان الخاسرین یقینا تاوانیان الذين هغه کسان دي خسروا انفسهم چې په تاوان کې اچولي خپل ځانونو لره واهليهم يوم القيامه خپل خاندان لره په ورځ د قیامت الا خبردار ان الظالمین یقینا ظالمان فی عذاب مقیم فعذاب دائمی کی بوي وما كان لهم او نبوی د دیو د بارا من اولیاء سوک د دوستانونا ینصرونهم چې امدادو کی د دیو من دون الله په مقابله د الله رب العزت کی ومن یضلل الله هغه چاله چې الله رب العزت گمراه کی فما له نبوی دلرا من سبیل سلار بیا بول سوک دوست نوی یا سلار استجیبوا اقیموا الدین یا بلمانا قبول کړئ حکم د الله تعالی لربکم اے لرب قبول کړئ حکم د ربکم د بارا د رب بل من قبل روان دي د دینا یاتی جراشی یوم هغه ورځ لا مرد له چې نشتلې واپسی هغه لرا من الله د جانب د الله تعالی نه مالکم نو نبوی تاسو لرا من ملجئ سجای پنا یوم اذن په دغه ورځ باندې و مالکم و نبوی تاسو لرا من نکیر سگنجائش د انکار یا سد انکار لار فین اعرضون کو چردی اعراض کو فما فإن أعرضوا كجردي إعراضوا فما أرسلنا كانوا بس من ندر عليك تعالى عليهم فديوبان حفيظان قهبان إن عليك نشتدي بتابان إلا البلاغ مگر رسول وإنا ويكنا منغا إذا فهغواه يزقنا الإنسان چې وسکو انسان لرا ورسو دی انسان ته مننا زمون د جانب نه د خپل جانب نه رحمت لرا فرح بهانو دی خوشاله شي بدی باندې تکبر کی بدی باندې یا خوشاله شي تکبرن و ان تصبهم او که چرته ورسیږي دیو تا سیئه تکلیف ها سبدی تکلیف بما په سبب د هغه قدمت چړوان نکړي دی ایدیهم لا سنددو الله دې بچي فإن الإنسان يقينا دا انسان چې کفور ناشکر دی الله رب العزت دې حالت نه